لحضرت الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة وأنا أول من يقرع باب الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. شوق سر درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مندو مانا مخی زما استاذ محترم حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ اغی تقریروں کو زما پینزہ کالا براہ راست مفتی سے استاذ پاتی شوے دے. داغی نفس حضرت مولانا اقبال حسین سے دامت برکاتہم العالیہ اغیم تقریر وکو او زمونگ دی ټول محفل مشر او د ختم نبوت د تحصیل مندن امیر مولانا بحر الحکیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ او د دې علاقې ټول علماء کرام د دې مسجد پیش امام ټول د دې علاقې چې څومره علماء کرام دي هغه تشریف فرما دي. او چونکی تقریرونه تاسو ته مخکې وشول او عنوان د دې پروګرام چې دی هغه ختم نبوت ته عقیده ختم نبوت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دا یو واضح خبره ده یو ټک او پک او مضبوطه خبره ده چې کله سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لږ سیرت وګوري لږ احوال وګوري دا سړی به د عقیده ختم نبوت سپایی جوړ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامه. یو خصوصیت می داده چې د قیامت په ورځ پاسم په میدان محشر کې د ټولو انبیاء نه به زما امتیان سیوا. یوم دا خصوصیت تی رب العالمین امام الانبیاء له یو شان ورکړي. انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامه. قیامت کې به زمانہ د بل پیغمبر تابعدار سیوا نشي. نبی علیہ السلام خپل وای وانا اول من یقرع باب الجنه او ز اغش الله را له اغ فضیلت را کړي دي ز اغ شخصیتم چې اول به د جنت دروازه زټه دروازه به اول کولاو میدان محشر کې به می امت سیوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی چې کله ز جنت تزم او د جنت دروازه کولاو دند نه به ما ته خازن आवाज کی د جنت نگهبان د جنت نگهبان به ما ته आवाज کی من انت سوکی. دا خو اوله دروازه ټکیږي من انت تو سوکی چې دروازې له اول لومبه راغلی زم خازن ما زم نگهبان ما زماو ډیوټي مقرر ده ماتم یو نوم میلاو شوی دی چې دروازه بډومبه هغه ته کولاوي. نو من انت تو سوکی
پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بورتوائی محمد زخو محمد مٹولو آئے صلی اللہ علیہ وسلم زخو محمد ما د جنت خازن بددن دین آوازو کی چی ماتم د دی خبری حکم شویو چی د دن مخ کی بچاتم د جنت دروازن نکولا ہوئی اغا نم را وقتو چی کم نم مات اغسطلے شویو رازتا تا د جنت دروازہ کولوش فوڑن بے پی ور داخل شاہ امام الانبیاء رب العالمین اغا شان ورکڑے د دسر سوگ برابری دیشی او بیا د وسنی دورو ملعونو د لعنتونو گڑا آغا براپاسیو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا عزت بلا سوچت کی د نبی علیہ السلام پا عزت با حملو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پٹول انبیاء جنت حرام دے چی سو پوری ز جنت تنیم تلے او پٹول امتون جنت حرام دے چی د سو پوری زما امت جنت تنی تلے راغلی د ټولو نه آخر او د ټولو نه با اول دا امت جنت تزی چی اغد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت تے دا با د ټولو نه اول مخ کی جنت تزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہ دسی خصوصیات ورکڑیو چی اغد سڑی دا عقل نبار دی دا امام الانبیاء سرا حصوک ہم برابر نشی کے دلے نبی علیہ السلام فرمائی نبوت میں ظاہر شوے دا ٹولو پا آخر کے دے نبوت میں ظاہر شوے دا ٹولو پا آخر کے دے زکا چراغلے پا آخر کے ما خکنت نبیا و آدم بین الروح والجسد خو پیغمبر اغی وقت کیوں ما چی آدم علیہ السلام لا دا روح او دا جسد پا مینس پیغمبر اغی وقت کیوں ما پا عالم ارواح کی رنبے پیغمبر زوما او ظہور دا پیغمبرائی چی میں دے اغا دا طولو پا آخر کی شوے دے خود نبوت لیبل پا عالم ارواح کی رنبے پا امام الانبیاء باندے لگے دلے دے پا عالم ارواح کی رنبے پیغمبر دے او ظہور چی دے اغم پا آخر کی شوے دے دا طول انبیاء پا آخر کی میں دنیا تا تشریف راوڑے دے اور بھائی ہو بھائی ویل وی انا سید ولد آدم یوم القیامہ چی دے قیامت رشی طول مخلوق بجمشی دا تمام انبیاء امتیان بجمشی نبی علیہ السلام فرمائی انا سید ولد آدم یوم القیامت زبد قیامت پورز دا طول بنی آدم سردار با اللہ موجود اللہ سردار مخ کی جوڑ کڑے دے خو سرداری کل ظاہری گی سرداری ال ظاہری گی چستا 50 سرداری چی اگر طول خو حاضری کنا نو طول امتون با میدان محشر کی جمشی او امام الانبیاء لبا اللہ دا سرداری یو تاج ورگی او بیا بے ویل ویلا فخرہ دا دا فخر پتوگا نواما دا دا تکبر پتوگا نواما دا دا فضیلت پتوگا چی اللہ را لدا اعزاز را کڑے دے اوی دا طولو نا اول با دا شفاعت اختیار ماتمی لوشی او دا طولو نا اول با زما سفارش قبول شی اولنے شافع ما اولنے مشفع ما با اول سفارش کو ما با بی دا طول مخلوق نا اول سفارش چلے اغبا میں قبلی گی دسی پیغمبر رب العالمین منگا و تاسو لرا کڑے دا زمونگ دا قوم دا دی امت پیغمبر و دا دی امت پیشواو چی دا اغب لار باندی منگ روان جسی خکلی اخلاق رب العالمین ورکڑیو بختور صحابہ سنگ چی مولی سے بوئے حقی پی زانون قربان کڑل حقی تینا زانون قربان کڑل مقامون امندل نبی علیہ السلام ناستے صحابہ ور سر مخامخ ناستے صحابہ توی خوب می اولی دو خوب کی می اولی دل جنتو زما یو صحابی را روانو جنت تراتو نچے ما او قتل ہر دروازہ ورتوی مرحبا 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 ہر دروازی وی پخیر آلی پخیر آلی پخیر آلی
هری دروازی د جنت استقبال کو او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وای اغه نوی مگر توی اغه استقبال چي دي کې ور سره ناز دی او اغه توی اغه دروازو چې وی مرحبا 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 اغه استقبال خوستا کېدو دسی صحابه تیار کړل چې نبی علیہ السلام ورته دنیا کې وای لیدې مې وی چې جنت دروازو دی استقبال کو اغه دروازې بتا ته आवाजونه کوي چې مرحبا 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 دا आवाजونه به د جنت د دروازونه تاسو د پاره راخیږي دا می اولیدل خوب کې چې هرې دروازې تا ته आवाज کو چې مرحبا مرحبا په ما راشه او په خیر علی او په خیر علی دا आवाजونه درته کېدل ام خالد رضی الله تعالی عنها دا یو زنانه ده دا وی زډیره رکوټیو ما د نبی علیہ السلام د اخلاق لږ ذکر کوي الله مقام سمره ور کړی دی او عاجزی پکې سمره ده وې زه رکوټ یم نبی علیہ السلام د چا جامې مامې راوړلې نو یو پکې یو رکوټې غونته کمبل راغی نو نبی علیہ السلام وی چې دا راولئ چې دا کمبل تی دی لورکم وې زه دومره رکوټ یم چې په غیږ کې راوړلې شوم په غیږ کې روچته شوم او راوړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لاغه کمبل راتوی دي سی پسر چې دي سی را باندې را واچو خیالوم کړي مونږ دا پښتانم یو بل لدی سی مبارکی ورکو دا بالکل احادیث نه ثابت ده مونږ چا گاډي وینو مونږ وایو خدای در باندې زوړ کدي سی وایو کنه هغه سړی خپشي وي زړیږي بنو زړیږي منه چې گاډي ته استعمالای وی کور دې مونږ وایو خدای در باندې زوړ کنو مطلب دا دی چې الله دې تعالی ډیر عمر درکې چې ته نه ډیره نه پوالي نو زوړ بشي کنه نو نبی علیہ السلام چې راته وی صادر دسی ورواچو نو وی چې خدای در باندې زوړ کا چې یو پیرا راته وی نو بیا راته وی چې خدای در باندې زوړ کا وی دوباره راته وی نو وی زه رکوټ یوم زه پورا راته پته نه و نو وی دې سلاړم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاته نو الته مهر نبوت لګېدلو د دې دوو ولو په منځ کې چپ طرف ته نږدې مهر نبوت لګېدلو دا مهر دا دسی مهر وکنه چې د ټول دنیا خلق دې راټول شي الحمدلله پاغه الله یو مهر لګولو یو لیبل د پاسه یې لیکلیو محمد رسول الله مهر د غوخه لګېدلو خلقتن لګېدلو پیدایشي تور په د غوخه دومره کبیزت الحمامه د کمترې د اگې مروا د کمترې د اگې مردسی غوخه راوتلی و او هغې باندې لیکلیو محمد رسول الله کبیزت الحمامه د کمترې د اگې مروا نو ام خالد رضی الله تعالی عنها وی زه وړوم نو لاړم هغه مهر نبوت سره دسی لبې کومه د امام الانبیاء پشا مهر نبوت او زور سره لبې کومه نو چې پلار مې ولیدم چې ته د مهر نبوت سره لبې کوي ماته وی چې غلی شه دا ته څه کوي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم واورېدل وی نبی علیہ السلام ورته وی چې دعها ای به پرېده چې کوي ور سره ځان له لبې دعها پرېده و دې لره پرېده چې لیږي چې د دې مهر نبوت سره لبې کوي او زه د ټول بني آدم سردار یم سردار او دلته ماشومه د مهر نبوت سره لبې کوي او امام الانبیاء ورته غلی ناست دی خپل صحابه ته وی زما نوم یو نوم دی محمد بل نوم مې دی احمد بل نوم مې دی الحامی حامی چاته وی الذی یمحو الله بی الکفار ما ته حامی زکه وی چې الله به په ما سره کفار ختموي محو کوي با انا الحاشر ز حاشر ما دا ټول مخلوق به الله زما په قدمونو جمع کوي اوی انا العاقب ز عاقبم یم زمانم وی یو څه شه دی عاقب عاقب چاته وای علماء نه تاسو کوي عاقب معنی دا چې دا غنه پس بل پیغمبر نه دا د عاقب معنی دا امام الانبیاء ویلی عاقب زمانوم دی چې ما نه پس بل پیغمبر ناراضي او قال النبي صلی الله علیه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ز اخیره پیغمبرم
لا نبی بعدی ما نپس په بل پیغمبر ناراضي. علما وایي دا لا نبی بعدی چې دی دا د خاتم النبیین د پاره بیان دی. انا خاتم النبیین ز اخرین د پیغمبرانو نه. یره د دې سمانه ده بیان پکار دی. بیان داره چې لا نبی بعدی دا د خاتم النبیین بیان دی چې ما نپس په بل پیغمبر ناراضي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوندانه باندې صحابو ته تعلیم ورکو. وی زه به نه یم په دنیا کې خلق به حملی کی د یو ځای نه او بل ځای نه. الله دې علما آباد ساتي. مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه یو جج راغی قادیانی دی ورته وایي تاسو ولې دا عقیده ختم نبوت باندې پابندی لګوي چې بل پیغمبر به دنیا ته ناراضي. ورته وایي دا پیغمبري خصیص دی که خراب وي دا خو ډیر خصیص دی نبوت نو وی خصیص خو خلق عام کوي کنا نو پکار د چې دا پیغمبري دی عام شي کنا ار کلی کې دی یو پیغمبر پیدا شي. مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ورته وایي هغه وخت کې د سلو دا لوټ غټ لوټو وی دا خصیص دی که بد وی دا خو ډیر خصیص دی نه چې د ار سړی سره په جیب کې د سل لوټي نو خبر نه وی ولې نه وی څه چل وکړو وی ار کلی کې به یو کمپنی ولګو اب د سل لوټونه جوړي جو د ار چا سره به جیب ډکې د سل لوټونو نه. هغه ورته وی هر کلی کې یو پیغمبر پکار دی. نو شمس الحق افغانی ورته وی رحمت الله علیه وی ار سړی سره په جیب کې د سل لوټ پکار دی. وی دا به څنګه جوړو نه په کلی کې به یو کارخانه ولګو جو لوټونه به پکې جوړي کنه. هغه جج ورته وی نه دا نه کیږي. وی ولې نه کیږي وی د دې اختیار د سټیټ بانک سره دی. پیسې څوک ته جوړولې شي لوټونه نه کنا دا لوټونه نه دي دا د سرو زرو د سپینو زرو رسید دی. ګورې دا پیسې نه دي دا چې په ملک کې څومره سرمایه سره زر او سپین زر حکومت بم د عمره لوټونه جوړي سیوا نشي جوړولې. ګورې چې سرمایه د 6 کروڑ دا نو لوټونه بم د 100 کروڑ د 6 کروڑ نو په بره لوټونه نه راغلي. دا خو چې ستا سره 1 کروڑ روپۍ دي دا سمن نه دی. ګورې دا تا ته حکومت وای چې کما سرمایه د حکومت سره پرته ده نو پاغې کې د 1 کروڑ ته مالی کې هو دا رسیدي په جیب کې کیږي. وی د دې اختیار خو د سټیټ بانک سره دی. نو وی حق چا لوټ جوړ کو نو شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ورته کې وسړې لوټ جوړ کی نو وی بیا بسی چلی نو هغه ته به مونږ جعلی وایو ځکه چې د حکومت د اجازت نه به بغیر جوړ کړي. وی خد جعلی لوټ سره بسی چل کو وی سیزو به کنه خو نه لګي. د مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ورته وایي وی د سټیټ بانک سره چې د سلو د لوټ اختیار دی نو د نبوت اختیار د رب العالمین سره دی. چې الله په د پیغمبر لیبل نه لګولې او دې ځان ته پیغمبر وایي دا به جعلی که به نه وي دا به جعلی پیغمبري. وی څنګه چې سړی جعلی لوټ سیزي نو داسې به دا پیغمبر سي. جج حیران پاتې شو حیران. زمونږ د دیوبند بل عالم دی هغه له یو انګریز راغی ورته وی تاسو وایي چې عیسی علیه السلام ژوندی دی اسمان کې دی. مونږ نه وایو دا قرآن وی ورافعک الی السما. مونږ نه وایو متوفی کا پورا پورا اغستون کې مطالر او اوچتوم بدی اسمان ته وفات کوم نه پورا پورا بدی علما. نو دا خو الله و عیسی علیه السلام ژوندی دی او اسمان کې دی. ویزا اسمان ته ختلې او ما عیسی علیه السلام اونلیدو. نو دې سړی له بته څه جواب ورکړي ویزا اسمان ته خته او ما عیسی علیه السلام می ونلید اور ته ته کله ختلې وی په مثال ز پرون ختلې او ما دا عالم ورته وی زنن ختلې او ما په وسرا کوشما ال عیسی علیه السلام ناسو ما سره ملاقات شو ما ته وی چې وړون دی را لګلې وو خیمه ته په بټو بټو کاته زې ونلید ما واپس کوشو. وستا د حقیقت سترګې ړندې دي وي ته عیسی علیه السلام نشي لیدی او ما عیسی علیه السلام ولیدو. نو د دې خلقو به دا جواب یې کنه وستاسو د حقیقت سترګې ړندې دي ته ایمان راوړه او قرآن ته لاس کا که تا لیدلې نه دی ته به وایي چې ژوندی دی ځکه چې الله وایي ژوندی دی. نو امام الانبیا باندې رب العالمین د نبوت مهر لګولی په ټولو انبیاو یې لګولی ټولو انبیاو باندې الله د نبوت مهر لګولی او زمونږ په پیغمبري
د ختم نبوت مهر لګولې دی، د ختم نبوت مهر او نور انبیاء د نبوت مهر دی او په امام الانبیاء باندې د ختم نبوت مهر لګېدلې دی او په دقه ولو کې پاکه د مهر نبوت باندې لیکلیو محمد رسول الله، په دقه ځای ورته لیبل لګېدلیو خلقتن او پیدایشتن، پیدایشي طور هغه مهر په لګېدلیو. نو نبی علیہ السلام ویلیو وکوار څومره څوک چغې ووایي او اوازونه کوي، خو زما امتیانو یاد بساتئ چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مانا پس په پیغمبر نی، لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، کمانا پس پیغمبر وے ناغب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ناغب عمر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی عمرہ تو چی پلار باندے را روانی شیطان لار پریدی وی عمر را روان دے رضی اللہ تعالی عنہ. نوی کمان پس پیغمبر وی نو عمر ابن الخطاب بو، دا با پیغمبرو دا عقیدہ مسلم دا، دا محکم دا، دا مضبوط دا، نم پا دید چا سر سمجھوتا کڑی دا نپی کو نپی تیاریو، پا جلسیم وایو، پا جماعتیم وایو، پا روڈیم وایو، پا مدرسکیم وایو او دا جج مخیطی هم وایو چی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. پا دی کمپرومائز دا چا سر نکو، دا با قبر توڑو، دا عقیدہ با روڑو، پا دی عقیدہ با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخیل بزو. حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام سر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا غار ملگرتیا وکڑلا. نبی علیہ السلام ورتوی مخفکے گا زما مرگتیا اسی نزی گورے، حیران پاتی شی سڑے چی دا قرآن رموز روالی خواہ. یوسف علیہ السلام سر پا جیل کی ملگری وہ کنت دوز علکان دوزوانانو و دخل معاہو سجن پتایان دو علکان داخل شویو. نو قرآن سوائی یوسف علیہ السلام وی یا صاحبی السجنی اے زما دا جیل ملگرو، دسی ورطنوی چی اے زما ملگرو. التا نبی علیہ السلام سوئی اذ یقول لصاحبه، کلچ اوی نبی علیہ السلام لصاحبه خپل ملگری تا، دسی ویلی چی وی دا غار ملگری تا نا، اذ یقول لصاحبه کلچ اوی خپل ملگری تا. او یوسف علیہ السلام وی یا صاحب السجن اے دا جیل ملگرو. دا زکا چی دغا دا یوسف علیہ السلام سر پا نظریہ کی نو برابر دا غیر مسلمو. یوسف علیہ السلام وی دا جیل ملگری میں ہے او دا عقیدی او دا نظریہ ملگری میں نہیں ہے. او رب العالمین وی اذ یقول لصاحبه کلچ نبی علیہ السلام خپل ملگری تا، دا نظریہ مرگرے دے، دا عقیدی مرگرے دے، دا جون ملگرے دے، ننی دا مدفن ملگرے دے. یو زی کہ وہ سر دفن دے، یو قبر خوش پروت تے، یو زی ای کہ با عیسیٰ علیہ السلام دفن کی گی اخیر کے براشی دا عیسیٰ علیہ السلام زی پا کے خوش پروت تے. نو بختور و ابو بکر صدیق و عمر فاروق یو طرف تا امام الانبیاء دفن دے او آخر طرف تا زی خوش پروت تے پائی کہ با عیسیٰ علیہ السلام دفنش او دا دوارا بای پا دی منس کے راش، یو طرف تم پیغمبر بل طرف تم. وچی نبی علیہ السلام اوی خپل ملگری تا، نبی علیہ السلام ورتوی چی دا غار ملگرتی ور سر وکڑلا وی ابو بکر صدیقہ انت صاحبی فی الغاری و صاحبی علی الحوض. پا غار کی میں ملگرے وی نو پا حوض کوثر کی با میں ملگرے. ایوازی دا غار مرگتیا نوا، دا حوض کوثر مرگتیا وا. مونگ وایو یا اللہ تا گواشا مونگ دا امام الانبیاء مرگریو یو کنیو تو اللہ سوچت کئی. رب العالمین مونگ دا امام الانبیاء مرگریو پا جماعت کم او پا روڈ کم او پا جلسہ کم پا پارلیمنٹ کم دا جج مختم پا عدالت کم چی کم زیرازی کریم اللہ مونگ دا امام الانبیاء مرگریو مونگ ور سر پا حوض کوثر کی ملگری کا.
حدیث مبارک کې راځي په حوض کوثر به امام الانبیاء تشریف فرمای دومره لوخي به پې لکه د ځمکې د اسمان د ستوري امتیان به راځي اوبه به اسکي اخر کې به وایي بعضې خلق به راشي امام الانبیاء به وایي دا ماته لږ را نږدې کوي چې زه دوی له په لپو باندې اوبه ورکم هغه کسان چې را نږدې شي ابه د عقیده ختم نبوت سپایان هغې له به امام الانبیاء د حوض کوثر اوبه په خپلو لپو ورکو ای نوجوانانو مونږ به ټول د عقیده ختم نبوت سپایان یو زواما چې د عقیده ختم نبوت کم ځوان خدمت کوي زه هم چې هغه پسې ما پیزار ګرځولی ما د هغه پیزار راغستلی ما هغه پسې پیزار ګرځولی ای نوجوانانو د غازی علم الدین تاریخ وګورئ دا نوجوان وو دا الکو دا عالم نو دا حافظ نو دا قاری نو دا عالم نو دا ستاسو په شان یو نوجوانو خوړه کې دردو چې د امام الانبیاء ګوستاخي اوجو او جیل کې شو پانسی په واورېدله نو وکیل پسې پایل راوړو وکیل ورته پایل کې لیکلی دي غازی علم الدین رحمت الله علیه ځوانانو لږ ویښ شئ ځوانانو لږ د غازی علم الدین رحمت الله علیه تاریخ وګورئ نن علما وایي غازی علم الدین رحمت الله علیه الله دې په قبر رحمتونه راوورئ دا عالم نو دا ستاسو په شان یو نوجوانانو ودرېږئ د علماو په شا باندې په دې صف کې ودرېږئ دا ځوانین د امام الانبیاء نه قربان کوي وکیل خط دا پایل راوړی دی غازی علم الدین رحمت الله علیه ته وایي په دې دسخطو که د پانسۍ نه بچ کېږي غازی علم الدین رحمت الله علیه ورته وایي دې کې تا څه لیکلي دي چې زه ورته دسخط وکړم هغه ورته وایي ما ستا د طرف نه داسې لیکلي دي چې په کم وخت کې تا دا ګوستاخ وجو نو په دغه ټیم کې ستا عقل نو برابر دې ته ته دسخط وکړه نو دا به مخې ته لاړ شي چې په دغه ټیم کې د عقل نو برابر نو لیونو ته حکومت څه نه وایي نو د پانسۍ نه به بچ غازی علم الدین رحمت الله علیه ورته وایي راکه ماله قلم چې زه لیکل وکمه چې زه د دې د لاندې ولیکمه چې ما ټول عمر په بېهوشۍ کې ایستلی دی زه لیونی ومه خو چې کله مې دا ګوستاخ وجو نو په دې ټیم کې مې عقل برابر زه دا لیکل کومه چې ټول عمر مې په بېهوشۍ کې ایستلی دی او چې دا ګوستاخ مې وجو نو په حقه ټیم کې مې عقل برابر وي راکه چې دا لیکل وکړم سرتن سے جدا وای زه چې په کومو ګړو جنت غواړم ته د هغې نه زما لاس وینځي ته د هغې نه ما محرومه کوي زه چې د کومو ګړو باندې جنت غواړم حسین احمدی مدني رحمت الله علیه وای چې کله زه د شیخ الهند رحمت الله علیه سره وم په جیل کې وای چې کومو کسانو به هغه له سزا ورکوله علماو ته دعاګانې کوئ دا وجودونه یې تار وړي دي قبرونو ته وایي چې دله سزا ورکوله هغه کم کس چې په سزا مقررو هغه پسې راغی وایي چې حضرت زه تاله نوره سزا نشم درکولی ته ما ته په حق ښکاري زه چې نور سزا در کوم زه نور نشم درکولی زه نور نشم تاله سزا درکولی زه د برې نه مکلف یم نو ته یو خط ولیکه په اخبار به نه شی کېږي موبایل یې نه وي په اخبار به نه راځي خو ته دې یو ټکي ته دسخط وکړه چې ته بچ شې زه نور تاله سزا نشم درکولی وی حسین شیخ الهند رحمت الله علیه ورته وی چې څه دي وی چې دې یو ټکي ته به دسخط کول غواړي چې انګریز زما دشمن نه دی دې ته یو دسخط وکړه وی شیخ الهند رحمت الله علیه ته ما وی حسین احمد مدني را ما چې حضرت اسی ظاهری دسخط ته وقلبه مطمئن بالایمان صرف ظاهری دسخط ته وی دا رنگ زیړ شوی ما ته وی چې حسین احمد مدني دا ته خبرې دا دسخط نه دی دی زمانه د امام الانبیاء لمن د لاس علی دا د امام الانبیاء د 33 کالو زندګۍ ته دسخط کول دي زه به دا وجود تار اوسمه خو زه به دې ټکي ته دسخط ونه کم داسې مقابله یې کړې ده په دغې ایوان کې دننه کړې ده چې کله جیل کو نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه پسې په خپله لاړ دا اوس نیم شاګردان دي که نه استادان دي او شاګردان دي هغه هم شاګردانو حسین احمد مدني رحمت الله علیه پسې په خپله لاړ جیل ته شیخ الهند سے به جیل کړی و نو کسان ورته ته څه له رالې وایي زه دې جیل ته رالم
په جیل کې به څه کوې؟ وی بس دې جیل ته رالم وی ستا څه ګناه ده؟ حسین احمد مدني رحمت الله علیه ورته وی زما د استاد چې کومه ګناه ده هغه زما ګناه، زما د استاد تاسو په څه کې نیولې دقه زما ګناه ده. هغې چې ریکارډ وکړو وی په دا پسې خو مونږ ګرځېدو ښه ده چې پخپله رالې د دندې ورسره ګرفتار شپې به حسین احمد مدني رحمت الله علیه اوبه راواغستلې دعاګانې کوئ دعاګانې علماو مخې ته څه کړي دي حسین احمد مدني رحمت الله علیه به اوبه راواغستلې او د وجود پورې به یې ونیولې او داسې به پرې راټیټ شو چې د تهجدو ټیم به شو. شیخ الهند رحمت الله علیه به اوبه ګرمې کړې وي. یو ورځ ویښ اوده پاتې شو چې اوبه یې حاضرې کړلې. شیخ الهند رحمت الله علیه ورته وي دا اوبه خو ډېرې یخې دي. وی حضرت خفه کېږم دا اوبه دقه شان یخې وي خدا ما چې تا سره څو کلونه تیر کړل 4 یا 6 کاله دا ما د خپل وجود په ګرمایش باندې تاله اوبه ګرمې کړي او تا ته مې حاضرې کړي دي. او وی سیټ ته یې کړمه وی چې زما راز به زما په ژوندانه نه پاش کوي زما نه به یې دی جدا که. شیخ الهند رحمت الله علیه ما ورته وی حضرت تا چې زما نه جدا کی واپس ته راولي نو رنګ دې ډېر زیړي دا څه وجه ده؟ ما ته وی چې زما راز به زما په ژوندانه نه ښکاره کوي. ما چې ستا نه بوځي نو تا ته څه بوی راځي څه بوی؟ ما ورته چې او حضرت ما ته څه بوی راځي؟ وی چې دا ماله په بجلی باندې ریمانټونه راکوي چې ما ستا نه جدا کړي. د احادیثو حامي وجود هغه به یې په بجلی باندې ریمانټونه ورکول. تاسو به د مفتي صاحب نه اورېدلي مفتي صاحب چې کله زه لاړم ما هغه پیړۍ ولیدلې چې کومې به د شیخ الهند صاحب خبو ته پرتې وي یا په چړیاګر کې پرتې وي سړي اوچتولی نه شوې ابه د شیخ الهند صاحب لاسو خبو ته پرتې وي. څه ګناه یې وه؟ ګناه یې څه وه چې کله ورله خلکو غسل ورکو او دا وجود یې ورله تار تار ولیدو. حسین احمد مدني رحمت الله علیه راوغوښتو وی ستا د استاذ وجود هم ډېر زخمي ولید او دا زما د استاذ رازو ما ته ویلي چې په ژوندانه به یې نه ښکاره کوي او دا په جیل کې د الله ریمانټونه ورکړي دي دا د بجلی هغه نښې دي د ریمانټونو هغه داسې زخمي وجود یې قبر ته وړو. دې ته دعا کوئ دا مخې ته دا محاذونه تاسو له ساتي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې دا اجتماع قبول او